دی نیولې سړی دوه بیبیانې دي انصاف کوي حقوق ټولو ته پوره ورکوي خو د یوې سره فطرتي طور مینه زیاته ده نو دا خو د الله له طرف نه د په دې خو انسان مجبور نه دی نه په دې الله سړی ګناهګاري نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وی یا الله زما چې په څه کې وس دی هغې کې زه انصاف کومه او چې څه مې په طاقت کې نه دی الله په هغې ما مه نیسه یعنی چې زما د عایشې سره فطرتي مینه ده نو الله په دې خو مې مه نیسه په دې کې خو زه مجبور نه یم چې مینه به مې د ټولو سره یو شان برابر وي نو دې کې بنده نیولی نه دی خو چې کله انصاف نه کوي نو بیا به نیولی حدیث مبارک کې راځي چې د چا دوه بیبیانې وي او د په دې کې انصاف اونکو دې کې به لازمي انصاف کوي دا ډېره اهمه مسله ده اهمه ستا دوه بیبیانې دي اگر که یوه مشره ده او یوه کشره ده یوه شپه د یوې بیبي حق دی بله شپه د بلې بیبي حق دی دا انصاف دی دا به بیبي له ورکوي دا د هغې حق دی که دا دې ورنکړه ذمهوار به حدیث مبارک کې راځي چې د چا دوه بیبیانې او دې پکې انصاف نه کوي دی چې په میدان محشر کې د الله مخې ته ودرېږي دا نیم وجود به یې وچي دا به پالج وخلی نیم وجود به یې پالج شدی چې د الله په دربار کې به حاضري وکړي نیم وجود به یې وچي چې د دواړو بیبیانو په مابین کې انصاف نه وي کړی نو دی به د الله په دربار کې په داسې حالت کې پیش کیږي نو دا معمولی خبره نه ده نو د بیبیانو په منځ کې به انصاف کوي نور اوس محبت ستا د یوې سره سیوا دی په هغې ته نه نیولې هغې باندې د الله د طرف نه ته نه نیولې نه ته په هغې باندې ذمهوار خو په دې به نیولې چې یوې له د زرو جوړه راوړي بلې له د 2,000 جوړه راوړي او د یوې بیبي سره په مودو باندې میاشتې او کلونه وباسي او د بلې بیبي تپوس په هفته کې یو ځل کوي عند الله ذمهواري او د دې بیبي حق در باندې تړلی دی الله به درنه تپوس کوي حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې رب العالمین به د قیامت په ورځ د ښځې حساب د خاوند نه په خپله باندې الله وی زه اخلم د ښځې حساب به د خاوند نه زه په خپله اخلم الله قرآن کې سفارش کړی دی وعاشروهن بالمعروف الله وی زه درته سفارش کوم ای نارینو وعاشروهن بالمعروف دی بیبیانو سرم ژوند تیروئ په ښه طریقه باندې الله وی زه سفارش کوم تاسو ته وعاشروهن بالمعروف په ښه طریقه د دې سره ښکلی ژوند تیروئ ښکلی ژوند دا ګورې ډېره اهمه مسله ده اگر چې دې کې زمونږ کمزورۍ ډېرې دي ځکه د ټولو نه زیات په سړي باندې د بیبي حقونه راځي ګورې ځکه ستا دوست دی ملګری دی هغه سره خو به ستا څه ټیم تیر شي پلار دی د هغه سره به څه ټیم تیر شي مور د هغې سره به څه ټیم د نورو خلقو سره به دی چېرته په هفته کې میلاوي دی او د بیبي خو د سړي سره ټول عمر ژوند نه نو د چا سره 20 کاله پاتې شي د چا سره 50 کاله ژوند یو ځای تیر شي نو چې الله ستانه د 50 کالو د حساب مطالبه وکړي نو چې دا به څنګه ورکو عمر له بعضې سړی بیبي معلقه ساتلي معلقه کور کې تنګه راوستي او خاوند چې بیبي تنګه راولي راوستی شي هېڅوک تیم تپوس نشي کولی دا چې تپوس نشي کولی د دې نه یریږه د دې تپوس په الله کوي او دا یریږم د داسې بیبي نه مونږ وایو د دې تپوس په زمانه څوک وکړي زمانه یې څوک تپوس کولی شي هېڅوک یې درنه دنیا کې نشي کولی خو میدان محشر را روان دی الله به درته وایي چې دا چې تا ته داسې تابع او تا دا ظلمونه کول دا د ځکه کول چې په منځ کې نکاح شوې وه او نکاح زما د طرف نه یو حکم و هغې حکم دا ستا تابعداره کړې وه نو چې الله درنه تپوس وکړي چې اوس د دې ظلم جواب را نو چې 50 کاله ستا د بیبي سره تیر شوي او 50 کالو حساب ستا نه الله وغواړي څه جواب به ورکوې
دا ډیره اهمه مسله ده. طارق جمیل صاحب سواد اجتماع کی تقریر کو، ما تی تقریر دوران کې اوریدلیو سواد کې چې اجتماع وا وی هغه یو خبره تقریر کې وکړله او په ما ډیره ناشنا ولګېدل. وی چې کله د بنده د نیکو طول کوي نو د ټولو نه لومبې به د نیکو په تله کې څه ږدي، لومبې به وې په تله کې دا ږدي چې ستا د بیبي سره ښه تعلق څومره و، لومبې به دله وې دا تلي. نو سم خیال دی چې دا وتلي که نه ډېر خلق په پکې بد راشي، ډېر نیکان او ډېرې لوی لوی سټې به پکې وښویېږي چې ډېر پرهیزګاره دي او ډېر نیکان دي، خو دندې کور کې د بیبیانو سره داسې حالت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل وی په تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی خیارکم خیارکم، په تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم، نو په تاسو ټولو کې زه غوره یم. نو الله به د دې تپوس کوي. نو د بیبیانو سره ښه روابط دا د ژوند ملګری او دا د جنت هم ملګری دی. لومبې په عرش باندې نکاح شوې ده د آدم علیه السلام، او آخر کې چې فیصلې وشي نو د سړي سره به جنت ته خپله نکاح کړې ښځه ځي. نو لومبې حکم هم دا او اخیری هم دا دی. نو دا ډېرې نازکې رشتې د دې ډېر خیال ساتو. دا بیبیانې سوایي نه خو که مقدمه یې درج کړه د الله په دربار کې نو بیا به هم حال ډېر بد وي. الله دې زمونږ د دین حفاظتو کې چې د دې حقوق په مونږ باندې راوړي. الله دې ټولو خاوندانو له د بیبیانو د حقونو ادا کولو توفیق ورکړي. نو دوی وی ونحنو عصبه، مونږ یو لویه ډله یو، دی د بنیامین د یوسف علیه السلام سره مینه کوي. وی ان ابانا لفی ضلال مبین، وی زمونږ د پلار خو ډېر په ښکاره غلطۍ کې دی، دی خو ډېر په خطا غلطۍ باندې روان دی، دی ولې د سره مینه ډیره کوي. نو اقتلو یوسف، دی مشوره کوله وی قتل کوي یوسف علیه السلام. چویه چاته وي دی رونو یو بل سره خبرې کولې. او اطرحوه یی اغورځوئ ارضا یخلو لکم، وی غورځوئ یو نامعلومې ځمکې ته، یخلو لکم وجه ابیکم چې خالی بشي تاسو ته مخه د پلار مخه به خالی شي. وتکونو من بعده قوما صالحین، او د دین رستو به نیکان خلق شي. لکه چې دا ګناه وکړي نو توبه به وباسو جو الله به بیا نیکان کړي. نو بعضې سړی وي داسې یې به وایي دا ګناه به وکړم بیا به دې رستو توبه وباسم. دا ډېره د ناپوتیا خبره ده، ډېر